رمضان المبارک چې کوم پیکیج راغلی هغه ته میلاو شو؟ هغه خو زه یم چې په قبر کې هم چاته میلاو نشي، په دنیا خو لا پرېږده، په قبر کې هم نه میلاویږي. ولې وجه څه ده؟ هغه خو د غریبانو لپاره راغلی. دا خو د غټانو وهو. نو غټانو څنګه و تا چاله څه کارډ مارډ ورکړی دی که نه؟ کارډ واتساپ نمبر یې هر څه را باندې لیکلي دي، کارډونه را باندې را جمع کړل او دلته یې رانه 300 روپۍ د واتساپ د هغه دغه نمبر جوړولو واغستلې. خو دا تېر شوی اختر دې مبارک شه. سپینې جامې هم دې اغوستې ماشاءالله. پیکیج به ته میلاو شوی؟ نه لکه چا په خوا هم نه دي راغلي پیکج والا هغه چا ورکړي موږ له چا څه نه راکړي. دا ته څه د دنیا خلکو ته 10,000 روپۍ میلاو شو؟ ګورئ دنیا خلکو ته میلاو شوي، خو دا د کم چې کارکوونکي د هغوی چې کم خپل کسان یې هغوی له ورکړي دي او ما ته هغه د بارۍ سړی راوښیي چا له یې ورکړي په کلي کې چا له ورکړي، ما ته وایي سړی راوښیي. دا د معیارو ګاړو والا چې موږ راغلي موږ د بشیر MNA صاحب دا وینا وه چې لاړ شي دا ګاړو والا غونډ وکړي، دا غریبانان دي. دلته چې راغلي بل باران ورېده په دې چې موږ غونډ ولیکل او 10 کسان لیکلي دي. پرون پکې د عزت خان نوم یې زه نه پېژنم چې کوم ځای دی، دلته راغلي په کارت کې فرق دی. د کسان شروع شوی ده په دې هلته په دا کې دا نمونه وتي دا 20 نمونه دي، 70 نمونه موږ سره په ریکارډ باندې دي، په ریکارډ غونډ ګاړو والا دي د مېرو او ان شاء الله اوس پکې مل خان ډېر دغه لګولې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم. تاسو ته معلومه وي چې د KPK حکومت د ګنداپور د طرف نه چې کوم د 10,000 روپو د رمضان المبارک د پیکیج اعلان شوی نو الحمدلله هغه سلسله څه وخت پورې ختمه شوې ده. خو نن به د داسې غریبانو نه تپوس کوو چې آیا چاته دغه پیکیج میلاو شو، د چا د کور هغه چوله په هغې باندې څه لږه ډېره بله شوه او که بله نه شوه. نو صرف او صرف زموږ مقصد د دې ویډیو دا دی چې موږ تاسو ته وښیو چې آیا کومو خلکو ته دغه پیکیج میلاو شوی دی، آیا په دې کې څه بېقاعدګي شوې ده او که نه. تو دغه پیکیج درته میلاو شوی د 10,000 روپو؟ نه دی میلاو شوی، هغه زما د نمبر کې څه مسله وه، سبا به میلاو شي. نمبر کې څه مسله وه؟ کارډ یې چا له ورکړی و؟ دغه له ګولیات خان ولید خان له. ښه نمبر کې مسله ده؟ کارډ نمبر کې ونیسه کې میلاو به درته شي انشاءالله. میلاو به شي. ښه ټیک شو. بابا ته څه وایې؟ پیکیج درته میلاو شو 10,000 روپۍ؟ نه میلاو شوی. نه دی چا له دې کارډ ورکړی دی؟ کارت به چاله نه دی ورکړی. نو ولې دې نه ورکړو؟ ته دې شي نه وي خبر؟ نه وه ته پته را روان وخت کې چې بیا د خیر څه کله معلومات وکړه بیا معلومات کوه کارډ به ورکړې. ښه صحیح ده. ستاسو نوم دی؟ یاسین. یاسین د کوم ځای کې؟ کمانګرو. کمانګرو. کارډ دې ورکړی و؟ ورکړی مې. دا پیکیج کې چا له دې ورکړی و کارډ؟ میلاو شوی کلي کې. پیکیج ته میلاو شوی؟ میلاو شوی. خوشحاله جزاکم الله خیر. مهرباني. پیکیج ته میلاو شوی؟ نه جی موږ ته خو خوب خراب شو. څنګه خوب دې خراب؟ ماجر یو موږ خو زو ماجر یو منګه مزه کارت نشته. الله دې بندوبست وکړي، الله به بندوبست وکړي. صحیح شو. ملګرو تاسو خو چې کم کسان دي دا راته وایي پیکیج ته میلاو شوی دی؟ نه واو پیکیج ته میلاو شوی تقریبا 10,000 کو 10,000 روپو پیچ کو 10,000 روپۍ د تمیلاو شو. څنګه سره کور هغه چوله دی په بالکل په برابر وخت گزاره مې په وشو. مطمئن یې خوشاله؟ بالکل په خوشاله. پیکیج نه خوشاله؟ ټیک شو. ډېر مهرباني. روپۍ راته نه دي ډېر مهرباني. خوشاله. ته د کوم ځای ورو دارته؟ ماندل یم 40 کله د کوم ځای ته؟ ماندل یم ماندل. مسکینی نه پاره. د مسکینی نه پاره. نو الته تاسو خو له څوک نو درغلی؟ یاره صاحب زه چانیم لیکل غریب هم دغه پاتچو م 40 کله نه. و بشي ځه الله به خیر کی ښه ان شاء الله پروګرام مل کو جوړو. ستاسو نوم درو د کوم ځای؟ علي سید د کوم ځای؟ ما یاره ما. او پیکیج ته میلاو شو؟ پیکیج راته نه دی یاره. ولې ته نه؟ بس نه دی یاره بس. نه نو چاله دې سکارډ ورکلو کنه؟ نه کارت مې نه ورکړ. نو کارت چې دې نه ورکل بیا خو زموږ ستا حکومت نه دی کنه. پکاره چې ته د پیکیج نه خبر وي او پیکیج نه خبر وي. پروژه کې اختر ته نږدې راغلی وو ام دی ابید راکلی وو 100 روپۍ دلته صرف دغه راکلی و چوته وړي راکلی و ورچی هغه خو دغه د حکومت ته طرف نه چې کوم 10,000 روپۍ پیکیج هغه ته ملا شو نه هغه نه 15,000 روپۍ داخلم کلی و کور والا لمه سمرباغ کې پڅ کې 15,000 روپۍ تلیو راکلی و 15,000 روپۍ دلته کاډي کتل و ول سا پیسې راغلی 10,000 روپۍ ته ملا شو کنه 15 وی 15 ته ملا دوا 15 پورا نه وی صحیح ده صحیح ده دغه لګ راشه د کوم ځای وروه بادین د بادینی دا راته چې د حکومت ته طرف نه کم 10,000 روپۍ پیکیج راغلی هغه تاسو ته ملاو شو او جی ماته ملاو شو ته خوشاله مطمئن ډیره مهرباني صحیح شو جی ته د کوم ځای وروه ټانګي شای تا ته پیکیج ملاو شو ها ملاو شو دی کارت ورکلو مطمئن خوشاله جزاکم الله خیر مهرباني حاجی یاله کاجی صاحب حاجی صاحب غلط حاجی صاحب د کوم ځای زبر مسکینی و لا دی خوش مسکینی مسکینی د رمضان پیکیج نه خبر وي نه خبره ولې چاته نه خبر کړي نه څنګه خبر کړي چاته څنګه نه خبر کړي ولې نه خبر کړي
نه ته خبر کړی نه 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 استا مقامی چې کم خلک دي د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي دي هغه خلکو ته نه خبر کړي نه نه ولې څه وجه چې یار سره پیسې ډېرې دي کنه څه څه خبره ما زه ټیک شو ما د پیکج نه مې نو تا د څنګه نه ته خو دومره کارت دې جوړ کړی دی ما کار وکړو خو ما کومرو او پاګه ما مې نه کړم نه کارت دې جوړ کړی دی نه نه چې کارت نه جوړ کړ به به ته ملاو شي زه کوشش وکم ملاو شي آی سه تر کم ځګي د باغ او پیکج ته ملاو شو نه 1000 روپو کم پیکج شو نه ولې ما لیکلی وو بیا را نه کوم ولې کارت دې چاله ورکړو دا شیر الله زوی ده بڑا ها غلې دې ورکړل نو ولې څه وجه چې نه دی راغلی وای ما لګلو نمبر کې دې پرخته وای ما لګلو خو قسمت خبره او جس کې یا ایزي پیسې اکاونټ دی په موبایل باندې موبایل باندې خو ګوري په مخ نه نه د څه تمام په موبایل له چیرته پیسې راغلي جس اکاونټ څه شته دی او هغه موجود نه دی راغلی نه بهم تاسو که خیر دی ان شاء الله را بشي صحیح صحیح ده او د الله امید ساته صحیح ده دا څنګه خیر برابرې دا راته چې را پیکج ته ملاو شو لک سایت ته ما خو له داخله نه نو ته ولې خبر نه وې که څه وجه یار استاد خپل دغه شته بمبر هغه بمبر ته ما وویل یو کلی یو کس کیږي نو چاته دی ویل چې تاسو خپل منبر شته تا چا خپل کارت ورکړو نه مې ورکړی نو ورکړې به وای کنه د الله ولی دا خو د تاسو د غریبانو د پر نه راغلی مې ورکړی چا د کارت نه دی غسته ته څه وې تاسو خو کارت ولېګره نه کړو او موږ ته پیسې نه دی ملو کارت چاله ورکړو دا مې ګور جاوید لور کړی وټ جاوید له ورکړو او په موبایل جیس اکاونټ یا جیس پیسې برابر کړی او لا پیسې نه دی راغلي پیسې لا نه دی راغلي ان شاء الله پر امید وسه راضي بالله صحیح او د خیر سره څه وې تاسو منګم کارت باندې شوی پیسې نه کارت دی بن شو ک کارت ورکړل کارت مې ورکړل لا کارت ورکړل ما کارت جاوید له ورکړل به دی موبایل والا خواله را لمه هغه لم کارت ورکړل ها کارت له لګل خو پیسې نه دی راغلي پیسې نه دی راغلي نو څه وې چې پیسې براشي د خیر سره کنه سات امید نشته نو ولې پیسې براشي حکومت جیز اکاونټ یا ایزي پیسې نشته په موبایل باندې د څه نه شوی اوس مې کله کاغذ مې ورکړل واغه دغه شو و بشي را بشي الله سيده دا خیر سره ها دا ته څنګه خي برابر دا راته وای لګ راغالي دا راته وای چې دا کوم سروي شوی کنه رمضان المبارک د 1000 روپیا سروي باغې کې تاسو خپل نوم لیکلې راخدا ها پیسې دل راغلي دي بالکل زبر مطمئنه بالکل څنګه څنګه گزاره خوش وکنه ډیره د حکومت د کردار نه مطمئنه بالکل اکثر خلک دا وایي یاره دي خلکو پکې غپلې کړي دي پیسې چاله نه راغلي کنه دا د ټول پاکستان ته خو نه راځي نه راځي مخصوص خوار غریبي مسکین مرګرو کې په پارټي کې چې کم خوار غریبي او ما کمزور هغه خلکو ته ورکړي حکومت ته دعا کې کنه چې روان د پر خیر سره بل څه د پیکیج راو باسي ان شاء الله حکومت ته خو دواګانې زمونږ دي او بیا خاص عمران خان تم دي زنده باد او نور یو بیا خبر منم وشو پیکیج ته ملاو شو نه کنه پیکج کم دی ملاو شي څنګه نو چاله د کارت ورکړو کنه لګاړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام کارت هم چاله ورکړو کنه کارت هم ورکړو خو بس مونږ ته نه دی اوسه پورې نه دی راغلی نو ولې څو په کارت کې پرخ ته کې څه وجه دا پته نه لګم ته نه نو څو امید لري چې د سپڅ دغه بل راشي کنه امید خو لرو ان شاء الله وبشي او کراشي نو ان شاء الله به خو دغه کنه دعا خو وکاو کنه ځکه چې الله پاک دې حکومت له مزید توفیق ورکړي چې غریبانو سره مرسته وکړي مطمئن اوسه ان شاء الله پیسې بل راځي ښه کارت کې ځنی وخت پرخ راځي په نمبر کې پرخ راځي پیسې بل راځي ښه صحیح شو السلام علیکم بابو څنګه خیر بابو اختر دې مبارک شه اختر خو تیر شو د خیر سره دا راته چې رمضان المبارک چې کم پیکیج راغلی وغه ته ملاو شو هغه خو زه ما چې په قبر کې هم چاته میلاو نشي په دنیا خو لا پرې په قبر کې هم نه میلاويږي ولې وجه څه ده خو د غریبانو لپاره راغلی دا خو د غټانو وو نو غټانو څنګه او تا چاله څه کارت ماډ ورکړل کنه کارت واتس اپ نمبر هر څه را باندې لیکلي دي کارتونه را باندې را جمع کړل او دلته را 300 روپۍ د واتس اپ د هغه دغه نمبر جوړولو واغستلې او هیڅ میلاو نشو 300 روپۍ د پیکیج د جوړولو د جیس کې د ایزي پیسې اکاونټ جوړولو واغستې هغه واغستل او هغه می جوړ کړ او دا راته وایي چې تا کارت چاله ورکړو کارت می جاوید لور کړو نو څه وایي چې تا لول را نه غدا شي ناغه چې بس مونږ خو قانون ور کړو او رانه غونو رانه صحیح شو مسافر لال څه غاړه ته شو بچا مسافر لال څه تا ته پیسې میلاو شو کنه نه ولې ته میلاو یو روپۍ چا نه درکړ مالدار کې غریب نو غریب یم مکه ها بیخي به واسه به کاسه کنه ها به ته خبر دا راته ما ته پته دا راته وای چې تا خپل کارت چیرته چاله ورکړل دلته مقامي چې کم کسان دي زما غوی هغه کسان لور کړل دا جنې کلی کسانو هغه لور کړل موږ د بګیچا سره نه
نو اوسه پورې نه دي راغلي چې وینو ما ته دروغ په دې سپینه ان شاء الله د خیر سره ملاو بشي خزانه صحیح ده. او دا راته وایه څه پیغام ولور کې د حکومت ته څه پیغام ورکړي د غریبانو له چې دا کارت باندې پیسې دغه چې لیږلي دي چې آیا دوی ته د خپل پیسې میلاو شي که میلاو شي څه پیغام ورته ورکړي نو په ملاو شي څنګه کسان ته ملاو شي وی ډیرو ته او نور ته نه دي یاره داسې پر امید خو یې که نه د خیر سره ها ولنه الله به وکړي د خیر سره والله به وکړي صحیح او زمونږ ته تمره الله نن تمره صحیح د دې سروې نه خو مطمئن یې که نه او ډېر چا خو سره زیاتی نه دی نه کړی جی نه ان شاء الله پیسې به ته راځي او خاص بس دا زموږ دعاګانې الله دې ته د کوم ځای کې خپل تعارف کوه د میا باندې مسعود د میا باندې ښه د میا باندې دا راته ووایه چې تا ته د رمضان المبارک دا کم پیکج چې راغلی و 10,000 روپۍ په هغې کې ته څه پیسې میلاو شوې نه دا خو ماته لکه موجوده نه دي میلاو شو خو ان شاء الله ستانه مونږ ډیر مطمئن او باقاعده د پی ټی آی نه ډیر مطمئن او ان شاء الله چې ستانه به خلک ډیر خوشاله وي غریبانان د ډیر دعا کوي ولې چې ته د هغې سره دومره مهنت دومره کیمرې ته راولي چې یاره ته د هغې په خدمت کې دومره مصروف نو ان شاء الله تا ته به دا ټول غریبانان د زړه نه دعا کوي او ستا چې کوم کردار دی هغه هم منګینو چې یاره ته ډېره د غریبانانو دپاره څومره تکلیف تېری کیمره دې راغسته یو غریب نه انټرویو ان شاء الله دا به تا ډېر دې طرف صحیح ده ټیک شو ډېر صحیح ده صحیح ده دا راته وایه څه پیکج درته میلاو شو که نه نه دی میلاو شو ولې ته میلاو نه شو پته نه څه کارډ دې ورکړی و که نه چا له دې ورکړی و دغه پی ټی آی والا دفتر نه پی ټي آی والا چا له دې ورکړی د باید دفتر کې ناست نه دفتر کې ناست ښه نو ولې د اوسه پورې پیسې ته ولې نه راغلې پته نه دی راغلی نو کارډ کې دې پره خو هیڅ پره موبایل دې برابر و جیز اکاونټ وغیره ارس شنو را بشي ته ان شاء الله صحیح ده پیسې به ته راشي پاچا دا راته ووایه پاچا دا راته ووایه چې د رمضان المبارک د خلکو ته دا کم پیکج چې راغلی و که نه 10,000 روپۍ نو ډېر خلک داسې وایي چې یاره موږ ته پکې پیکج نه ده میلاو شوی ډېر خلک داسې وایي چې ګپلې پکې شوي دي ته څه وایې د دې پیکج په حواله سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مهرباني ستاسو چینل مهرباني تاسو د عوامو په ښېګړو کې په ستونو کې ګرځئ او د ټولو علاقې تپوس کوئ پیکج که راغلی نو یک دوه کسان ته به میلاو شوی او باقي چا ته نه میلاو شوی ټول پکې خورد برد شوی دی خورد برد مثلا څنګه پکې خورد برد شوی دی صحیح تصمیم نه دی شوی نه چېرته چا اقربا پروري پکې ښکلې ده خپل خاندان چا د خپل حق نه میلاو شوی چا لږ زور یې هغه ته میلاو شوی او کوم چې مسکین سړی هغه ته خپل حق نه میلاو شوی د دې خبر څه ثبوت اثبات خو نشته که نه څه وایي ثبوت نشته و چې په دې ثبوت باندې چې زه هغې ویریفیکیشن پوره وکړم خو د خلکو نه ما دا اورېدلي چې موږ د صحیح پیکج نه راکړی نه ځینې خلک داسې که نه چې د هغې په کارډ کې مسله یا چې کوم نه چا جیس کیټس شو یا چې کوم نه ایزي پیسه نه جوړه کړي نو په دغه وجه هغې خلکو له نه راغلي خلکو پاکستاني کارت دی که سړی په هر ځای کې پاکستاني کارت ته میلاو شوی دی او کنیکشن هم ورته شته جذب شته او څوک وایي نن راشه څوک وایي سبا راشه څوک وایي بل سبا راشه په دې کې شیخ خورد ورد شوی دی دوستي دا راته ووایه چې د ټول نه مخکې خو دا تېر شوی اختر دې مبارک شه سپینې جامې هم دې اغوستې ماشاءالله پیکج به ته میلاو شوی نه لکه چا په خوا هم نه دي راغلي پیکج والا هغه چا ورکړي موږ له چا څه نه راکړي دا ته څه د دنیا خلکو ته 10,000 روپۍ میلاو شو ګورئ دنیا خلکو ته میلاو شوي خو دا د کم چې کارکوونکي د هغوی چې کم خپل کسان یې هغوی له ورکړي دي او ما ته هغه د بارۍ سړی راوښیي چا له یې ورکړي په کلي کې چا له ورکړي ما ته وایي سړی راوښیي تا خپل کارت چا له ورکړی ما ګل شاه له ورکړی ګل شاه ستا سره په جیس کیش او ایزي پیسې اکاونټ هر څه سره برابر دي بالکل مې ول ورکړي ورسره مې په ته لیکلي او په شناختی کارت په فوټو سټیټ مې ورکړی په هغې مې ورته سره لیکلي او ګل شاه مې ورکړی هغه د پالټۍ صدر دی د معیارو نو لا پیسې امید ساته ان شاء الله د خیر سره امید ساته د خیر سره 10,000 روپۍ بل راځي ښه ان شاء الله که خدای راوستي راوړي کنه اشتمال خدای خلکو وو نه نشته مال څنګه خلکو استاد څه ثبوت اثبات کم چې شي ما ته مودې وخت زم د کلی سړی کنه دا ما مخ ده کنه ما ته ورته دا خو زه بای چانس بچ ته لګا دا خو زه بای چانس زمونږ چیرمن راغی منتخب چیرمن ماشاءالله بارک الله د دنیا خلکو لا کم پیکجونه چې کلی ټول راغلي دي خو که یو سړی په شناخته کارت کې پرخي یا په موبایل کې پرخي په نمبر کې پرخي نو هغه بیا تاسو څنګه دا خلک دا خو د حساب کسانو لکه 19 سوشل کېدل نه چې شلو 19 کېدل نه دا خو د حساب کسانو کنه نو په حساب کسانو کې دوی چاله ورکړي موږ ته خو د سړی وخت چاله ورکړي د طریقې کار نه مطمئن دا یو کس ته پکې یو ته تاسو دوه کسان یې لږ وشو کنه دا خو وشو دا خو خپل خبره نه تاسو دوه کسان یې ګوره دوستي داسې کار دی کنه دا مسله خو نه ده چې ټول پاکستان ستا بری کې څو مره مرحبا ته پرېږدو کنه دوستي ته خبره مه کوه کنه پرېږدو هغه خپله خبره کړې څه وایې څه اصلاح کول پکار دي څه اصلاح کول پکار دي څه خپل څه تجویز ورکوي زه دا وایم چې لاول د چا نه کارډ نه لیږي چا نه یې کارډ اخیستی هغوی له دې پیسې ورکړي که دوی په کمیشن یې پکې چېرېږي هغه د کاروایي د هر سړی خپل ځان سره کېږي د چا چې حق خپل حق دی ولور نه ته د کمیشن خبره کوې څه کمیشن داسې څه ثبوت اثبات شته
چیرې چارې یو کمیشن اغستی د 10,000 په ځای باندې په 15,000 سره خبرې کوي زما نه هم څوک والي او ما نه هم څوک چاله 15,000 روپۍ ورکړو نو ما له قسم راکړي چې پول نه ورکړو دا راته ووایه دغه رازق جانه چې په دې وخت کې بای چانس رالې اکثر خلک دا شکوي شکایتونه کوي و یاره موږ ته پیکیج میلاو نه شو او په دې کې ګپلې شوي ته څه وایې په دغه حواله بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې دا یو شوم هایلایټ لا دا د معیار غاړو والا چې موږ راغلي موږ د بشیر ام ان اس دا وینا و چې لاشه دا غاړو والا غون وکي دا غریبانان دي عدالت چې راغلي بده 12 ورېده بده چې موږ غون ولیکل او یا کسان لیکلي دي پرون په کې د عزت خان نوم یې نه پیژنم چې کوم ځای دی دل راغلي په کارت کې فرق دی د کسان شروع شوی دا بده الته پدا کې دا نمونه وتی دا بیا نمونه دي 70 نمونه موږ په ریکارډ باندې دي په ریکارډ غون غاړو والا دي د مېرو او ان شاء الله وسو په کې مل خان ډیر دغه لګولې دي او شروع ته وکړه زوري پکې لګولې دا راته وایي دا کسان پاتې شوي دا راته وایي دا کم کسانو لیست چې تاسو لګلې یا په نمبر کې فرق او یا په نوم کې فرق د دې نه علاوه نور خلک اوس لګلې نشي نه اوس نشي دا کم چې تلې کنده به ان شاء الله کیږي د دې به تصحیح کیږي تصحیح هم کیږي چې کوم موږ لګ نمبر هغه سره او دا به زموږ ته مګر ټیکټ به اوس په میسج راشي دا یو کسان چې کوم دي مایرو غاړو والا دي دا موږ دا کلی دي نور پکې 30 کسان نورم غاړو والا شي دي دا د ایم ان اس او د ام پی اس دا ډایرکشن چې لا شه دا غاړو والا اول غریبان دادي او په دې باندې سیاست مکوئ تاسو ته خو دا لیست دا ما ته وګورم کم د مېرو کم یو کس پکې نه شوی یو پکې یو کس پکې نه شوی نو بشي کنه او کار نه کړم لګلې دي دا و چې دا او دا د نمونه ما سره سدي دا غو نمونه دي منګه کار لګلې دي او انټریم کړی دا چا سره دې انټری کړی دې کوم سړي سره شې نه دی دا کارت چاله ورکړي خپل شنه دي کارت چاله ورکړي کارت په باریکاو کې ورکړل دي باریکاو کې به تاسو کې ان شاء الله ملاوي دا نه مایرو چې کوم د مستند لیست دا یو کسان لیست ده شروع کړه او پرون راغسي پیسې تا پرون ماته مو ته یو کس کله بلار روانو اواز دې تاسو نوم دې زه وبشي دا په دې کې لوګوري زه دا نور څه پیغام ورکې جواب دا ان شاء الله د معیار چې کوم کسان شوي د معیار ویل کونسل موږ مشرانو هغه خپل لیستونه راکړي دي خو مکمل کړي جن کې ویل کونسل لیست موږ راکړه تیار کړل دي او یو کس پکې نه غریب نو یا مستحق نو موږ ذمہ ورس به قیمت موږ ذمہ واري موږ دا نو چاپ شاندلو چې خانه زکات او یا چا حق دا باندې خدای موږ نه ولې کې زمونږ مرګ دي سي چې هغه بل دغه ورکړي خدمت کوي صحیح ده په دغه او دا قصه پکې نشو کول چې دا پکې او دا پکې هم نه راکړي دا جمعه ده دا ان پی ولا دا پی ټی آی ولا ده غونډم کلی دي چې کوم اول معذوره کلی دي اعتمادان کلی او کونډم کلی دي چې کلی وجه کونسل لیست ما سره سره ابو جمعه ته ورانو خو ملي سره ته وینا وکړه زمونږ چې کلی امام چې ولدا مکوا خلکو سیکریسی په کوټ کیږي ولدا شمه کوا نه موږ د جمعه باندې ورانو او موږ دا قصه نه کوله چې نه پټه خبره ده وختاره خبره ده جمعه کې پاتې شو سبا ته تراشه کوله چې چا خانه چې اعتراضات شکایت دي څه تحفظات دي موږ تیاری موږ کلی دي او موږ ذمہ واري ایمنه څه په وینا باندې دا راته وایي رازق جان چې د تیر شوي لکه 28 تاریخ دی یاد کړو کنه چې دا 28 تاریخ پورې به دا لیستونه ټول کمپلیټ شي اوس هغه 28 تاریخ په منځ کې تیر شو مزید کم تاریخ ته تاسو داسې دا وخت پورې به کلیر شي مګر روان یو کنه او ایمل خان به کم دا کړل زمونږ ضلع چې کم زکات چیرمن دی هغه پکې انټرست او جواد خان پکې ډیر زور لګولې او ام پی اس خپل مونږ ته وینا کړ چې دا لیستونه به راوړي چې کم نشي دا مونږ وکړو ان شاء الله مونږ روان یو او ان شاء الله غون بکی څوم تاریخ پورې سدسه د هفته بعد کې ان شاء الله غون کلیر شي او ان شاء الله دا راته وایي ماما د رمضان المبارک دا کم پیکیج چې راغلی د 10,000 روپو دا صرف او صرف د غریبانو لپاره راغلی په دې کې پارټي بازی نشته چیرې یو سړی د نشل پارټي سره تعلق ساتي د پیپل سره جماعت سره هر یو چې مسلمان دی او غریب دی دا دغه لپاره دا پیکیج راغلی نو آیا دا پیکیج کې تاسو څه شی میلاو شو کوم میلاو نشو یاره ما ته خو ځکه نه میلاو شوی خو برحال زما یو دورونه دی او غول کړي وو زما زویم دا شی کړي وو مام کړي خو نه زما زوی ته میلاو شو نه ما ته میلاو استارون زما ورونو ته میلاو شوی دی میلاو شوی دی نو کته ته مثال په تور من میلاو نشو نو آیا څه د غم غصې یا څه خبره زما پړ کې نشته ځکه چې زما په ځای باندې کېږي چې زما نه لاندې څو غریبي هغه ته میلاو شوی دغه زمون خوشحالي ده او برحال چې علاقې یو غریب ته میلاو شي دا زمون د ټولو خوشحالي ده مونږ ټول زمون او که په کور کې یو کس نیم ته میلاو نشي او یو ته میلاو شي مطمئن دی د رمضان المبارک د پیکیج نه مطمئن دی تقسیم کار نه مطمئن دی ډیر خسته مطلب دی شوی دی او خلکو ته میلاو شوی دي خلکو اغوستي دي د ټرالو مزدوران به کې ما لیدلي هغه ته میلاو شوی دي هغه د ټرالو مزدوري کوي نو په دې کې هیڅ اعتراض هم نشته دی ډېر خسته ملګرو سودي وخت کې موږ سبزی منډه ته دننه نوځو دلته هم ډېر د ګاړې والا او غریب مزدوران مزدورکار خلک پکې دن زموږ سره اوسې دننه زونه سبزی منډه راځه دغه راشه لکه بزرګ
بزرګ دې خوراشه جی سلام علیکم څنګه چلی سلام خیر دی زما نوم عمران خان دی عمران خان پیسې ته پیکیج کې ملاو شو کنه نه جی نه دي ولې ته ملاو نشو ګوره ګوته بنه کې دا ګوتې متې خو نه کو خو لکه کارډونه ماډونه هم جمع کړي دي او دا یې راته ویلي چې یاره لکه مطلب دا دی چې ستاسو ته به پیسې میلاو شي رمضان پیکیج نو لکه زمانه ښه خلکو ته میلاو شوي نو څنګه مثلا تا نه ښه خلکو ته میلاو شي داسې لکه مالدار په محله کې یا څه په ګاونډ کې بالکل شته دی ګاډي هم شته دی دولت هم شته دی هر څه شته زما صرف دا ټی ده په دې کې به زه څه وګټم زه نه تا خپل کارت چاله ورکړی ما خپل کارت د دې جیني کې یو چیرمین دی ماما مې کېږي هغه له مې ورکړی نو هغه خو دا ویلي چې یاره د دې خلکو ځینې پیسې راغلي دي انشاءالله هغه به تاسو پر امید اوسئ هغه خو دا تسلي درله درکړه او یو داسې کاري که نه چې یاره مطلب دا چې ته دا وایې چې یاره نورو خلکو لیکلي دي که نه او جی نو دا ګیله شکوه ستا په ځای نه ده دا لږ انتظار وکړه انشاءالله پیسې به ته میلاو شي پیسې خو به راته میلاویږي انشاءالله ولې به راته نه میلاویږي ولې چې دا زمونږ حق دی او دا زمونږ د دې غوښو روپۍ دي او دا به موږ ته میلاویږي د خیر سو که میلاو نه شوي نو بېرته مې دغه خپل سړي څه کار دی پیسې د اختر پیکیج ته میلاو شو که نه رمضان المبارک نه دی راته میلاو شو صحیح خبره کوو دغه م ورکلی دی کارډ مې ورکلی دی لمبر مې ورکلی دی چا خو څه په کمیشن ممیشن خبره نه کړي چې که 10,000 ته میلاو شي ماله به ته 2 راکړې 3 به ته راکړې نه دغه یې راته نه دی درته نه دي ویلي کارډ ډوله برابر وکړلی کارډ مې ورکلی لمبر جیس کیش او اکاونټ هر څه برابر دي هر څه برابر میلاو به شي ته انشاءالله ښه د خیر سره راځي راځه ښه ملګرو دې وخت کې خیر موږ ګورو ورګه دغه ټول پکې راوړم ټول ښه چې دا سبزۍ منډۍ ته راننوتو اوس په دې سبزۍ منډۍ کې ګورو چې داسې څوک وي چې یار د هغې نه تپوس وکړو چې هغې ته دا پیکیج میلاو شوی دی او که نه دی میلاو شوی څنګه چلی حاجي ښی برابر السلام علیکم دا راته ووایي چې رمضان المبارک کوم پیکیج چې راغلی و که نه 10,000 روپو هغې کې دې څه داخله کړې وه څه راغلي دي که نه داخله مې کړې هېڅ هم نه کړې داخله هم دې نه وکړې ولې نه دې کړه ولې خبر ته نه وي ته خبر صحیح ده زه انشاءالله که بیا څه راځي بیا به خبرو ښه حاجي راځه ګلابه راځه جی راځه ها حبیب رسول خان یو منټ دا راته وایي چې د رمضان المبارک دا کم پیکیج چې راغلی و که نه 10,000 روپۍ ډېر خلک داسې وایي چې په هغې کې ګپلې شوي دي او ډېرو خلکو ته پکې میلاو شوي دي د دغه پیکیج په حواله سره څه معلومات سره شته نو په دې کې خو ډېر غریبانان چې موږ ولیدل هغو ته پکې نه میلاو شوي او کوم چې اوس 10 واره خلک دي هغو ته ډېر میلاو شوي دي محله کې غریبانان ډېر دي دا ډېر شی دي پاتې ولې څه وجه ده چې نه دي میلاو شوي کارډونه یې نه ورکړي که څه وجه هغو کیدای شي پته ورته نه یا پکې چا اګنور کړي نو خو زیاتی شوی دی څه اصلاح کول پکار دی حکومت ته څه وایي چې څه اصلاح پکې وکړي چې غریب ته د هغې حق انکوایري وشي چې یاره دا زیاتی ولې شوی دی چې غریب ته خپل حق میلاو شي کوم ځای کې داسې ګپله شوي کوم ځای کې د پارټ راغلی چې هغه ته هلته انکوایري پکار ده بالکل چې غریب ته حق میلاو شي داسې ده که نه بالکل چې حق ته دا راته وایي چې رمضان المبارک دا کم پیکیج چې راغلی و که نه د 10,000 روپو دا ته میلاو شوی نه موږ ته پیکیج هم نه دی میلاو شوی څنګه ته نه میلاو شوی ولې چا دې کارډ نه ورکړلی نه هېچا دغه نه دی کړی کارډ دې چاله ورکړلی و که نه دی کارډ دې ولې نه ورکړ نو چا زموږ نه پوښتنه نه ده کړې نو ته خو په دې کلي کې دی که نه ستا خوا او شاته د تحریک انصاف په اخره کې راته نوراجي مې وویل ګوهر له ویسو چې هغه چې موږ خپل کاغذونه لیږلي دي هغه چې موږ خپل کاغذونه لیږلي نو د ګوهر نه علاوه خو هم نور دلته ذمهوار خلک وو که نه نور د چې دغه نه موږ خبر نه وو یاره دغه بیا ځان چمتو ساته صحیح ده پیکیج راځي مننه السلام علیکم وعلیکم السلام مننه اختر دې مبارک شه دا راته وایي چې پیکیج به ته میلاو شوی 10,000 روپۍ که نه لږ سیده نه ولې بس هغه کارډ مې ورکړی خو پته یې ونه لګېده نو چاله دې کارډ ورکړی و ستا طرف ته چې ممبر دی زموږ طرف ته چې ممبر دی نه او ستا جیس کیش یا ایزي پیسه اکاونټ شته شته دی خو نه دی راغلی که نه نو که چېرته دغه راغلی نو څه نه څه یو 2 ورځې خو به دې په دغه باندې تېرې شوي وې که نه څه وایې حکومت ته څه وایې چې یاره ستاسو سره مرسته وکړي که ونه کړي یاره ودې کې مونږ خو له کارډ هم ورکړی او نمبر هم د موبایل پرې لیکلی و په سټیټ باندې ورسم کړي وو اوسه پورې څه پته ونه لګېده اوسه پورې ښه ته راشه شریفه څه شی ته میلاو شوی راشه که شی ته میلاو شوی خو صفا خبره کوه
که دغه پیکیج درته 10,000 روپۍ میلاو شوي جو ښه آزاد ووایه ځکه دا ستاسو د غریبانو لپاره حق دی. موږ ته نه میلاو شوي تا ته ولې نه میلاو شوی چاته دی؟ نو بس موږ ته چې په کوم وخت کې دغه وشو تا ته مې وینا کړې ویل زما په لاس کې دغه نشته تاسو هم د پی ټي آی سره دغه شوکت پسې ولم هغه ویل شی ختم شوی دی. ما ته خو دې څه نه دي ویلي ما خو ته تاسو ته مې هم وینا کړې وه خیر په دې ځای به ته وینا وکړه ته ویل زما سره ویل په لاس کې دا شی نشته دی دغه شي نه ما لاس شوکت پسې لاړم هغه ته ویل ختم شوی دی شوکت ته ویل چې ختم شوی ویل ختم شوی ټیم پوره شوی دی. سمه ده راشه لکه خبره پکې راله راشه صدر صاحب خبره پکې راله اوس په حقیقت وی دلته دې ملګري ویل اسد ویل چې یاره تا ته وینا کړې وه تا ویل چې یاره زما سره دا شیز نشته دا پیکیج راسره نشته یو به د دغې خبرې جواب وله ورکړي ته پرې خپله خوله مانې زه څه نه وم بل د هغې نه علاوه دا وایي چې یاره ما شوکت له شیز ورکړی و او هغه رانه نه یې اخیستی هغه ویل چې یاره موږ خپل شیز لیست لیږلی نو آیا په دې کې دا څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم دا چې دی نو موږ تقریبا په یو ویلیج کونسل کې 9 کسانو ته د هغې خپل چې کوم محله ده نو دا متواله کړي دي تاسو په حساب باندې چې دا تاسو کوم ځای کې مستحق کسان او غریبانان هغې ته تاسو دا به ورکوئ د هغې نومونه به لیکئ په هغه کې دې ملګرو هغه نومونه لیکلي دي خو زیات چې دی نو دلته نه پکې کمی دومره نه دی راغلی خو د ریکارډ روم نه چې کوم دی نو کمی دا غځي نه دی هغې چې دی نو د دې پوره لکه هغه ریکارډ باندې چې دی نو هغه شی پوره نه دی راوستی چې کوم نومونه دي بل کارډ کې هم غلطي شوې ده چا یوه انسۍ وراچولی ډېر په جلبازۍ باندې دا غځي نه دا کار شوی دی نو دا کسان ځي او میسیج هم ورته راځي ډېرو ته پکې میسیجونه راغلي دي خو دلته چې کله ورځي پیسې رالي نو هغې ورته وایي چې یاره ستاسو په انسه کې فرق دی موږ ته د دې ټول لکه معلومات وشو د دې نه نو بیا هغې هیلپ لاین نمبر یو ورکلی دی هغه 4444 نمبر دی د هغې سره موږ رابطه وکړه چې یاره جي تاسو دا نمبر ورکلی دی نو دا سیټینګ د دې پکار دی د انسا د چا خراب یا د چا نوم کې فرق نو هغې موږ ته وایي چې تاسو د انتظامیه سره خبره وکړئ اوس چې کومې پیسې چاته نه دي میلاو شوي او په لیسټونو کې نومونه شوي دي نو هغې ته موږ د 9 تاریخه پورې وایو چې راشئ او خپلو کسانو سره بیرته رابطه وکړئ چې ستاسو دا نومونه بیرته واپس ولیږي دا ایم پی آی صاحب دي چې دا وکړئ نو پکار دا دی چې دغه چا چې د دې انټري کړې ده او دغه نومونه بیا واپس راټول کړي چې کومو ته میلاو شوي هغه پرېږدي چې کومو ته په دغه لیسټونو کې نه میلاو شوي چې د هغې نومونه دوباره موږ ولیږو او هغې ته خپل حق میلاو شي. ښه ملګرو تاسو د مختلفو کسانو خبرې واورېدي په دې کې موږ دا سروې چې کومه وکړه نو اکثریت پکې د غریبانانو او موږ دا نه دي کتلي چې یاره مخکې م ته یا تپوس کړی چې یاره تا ته میلاو شو که میلاو نه شوې زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې د حکومت ته طرف نه کم پیکیج راغلی او 10,000 روپۍ دا صرف او صرف د دې غریبانانو دپاره خو اکثر خلک دا شکوي شکایتونه کوي چې یاره په دې کې خلکو خپلوان پکې کلي دي نو که چا پکې داسې اقربا پروري کړي چا پکې زیاتی کړي نو الله دې ورسره مل شي خو باقي د حکومت د طرف نه برپور دا کوشش وي چې یاره غریب ته چې کوم دی د هغې حق ورته په دهلیز باندې میلاو شي او څه یو څو ورځې د هغې چوله چې کوم دی نو هغه بله شي د دغې دپاره تاسو مهرباني وکړئ کم چا چې دا لیسټونه مخکې لیږلي وو او د چا نومونه مخکې تللي دي نو هغه خلک دې دوباره د خپلو متعلقه کسانو سره رابطه وکړي که د هغې په شناختي کارډ کې فرق وي هغه دې ټیک کړي که د چا جیز اکاونټ یا ایزي پیسه اکاونټ نه جوړ شوی هغه دې وله جوړ شي او انشاءالله دغه ټولو کسانو له به پیسې راځي د تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل ته اجازت ورکوي د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.